هغه دې طریقې سره چې دوه عیسیان او یو مسلمان دوی د تجارت په سفر باندې لاړ ول، خو بیا دغه سفر کې مسلمان څو ته بیمار شول او دی وصیت وکړ همدغو دوو کسانو ته چې دوی له کوم سامان وغیره چې دا د دوی ورثاو ته ورسوي کور والو ته، او بیا دی یوه پرچه ولیکله او هغه پرچه یې د کوم دوی له سامان و هغه سامان کې نه یې ګوتې والا پټ وي او کوم د دوه ورسره عیسیانو دوی ته دا پته نه وه. نو چې کله دوی دغه سامان راوړل کور والو ته، نو دوی د کوم سامان دي کې یو جام و هغه ډېر قیمتي و، هغه د دوو کسانو راواخیستل او خپل منځ کې سره تقسیم وغیره یې کړي وي. نو دغه کله چې کور او ورثاو ته سامان میلاو شول او هغه نه پس دی چې کله دوی د کور له کوم ورثاو دوی دغه سامان کولاو کړ، دې کې یوه پرچه میلاو شوله، په هغې پرچې فهرست کې کوم سامان چې لیکلی و هغه کې د یو جام کم و. نو دوی ورغللو خو دوی ورته انکار وکړ، دوی دغه مقدمه یوړله دغه نبي صلی الله علیه وسلم څخه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه دغه کسان راوغوښتلو او طلب یې، نو هغه دواړه څو منکر شولو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دوی ته ویل چې یاره که دوی دغه هغه نه انکار کوي که نه، نو دا کومه څه ورسوي دوی سره خو ګواهیان شته نه دي، لهذا دوی به قسم کوي، خو قسم به په شي باندې کوي چې دوی کوم شي نه ویرېږي په هغه باندې قسم کوي. نو الله تعالی دې کې وفرمایلي چې نه کوم شي باندې قسم کېږي هغه شی یا هغه نعمت صرف د الله تعالی نعمت دي، که هغه غیر مسلمي که هر څه د بل یو شي په نامې باندې هم قسم نه شي خوړلی سوای د الله تعالی په نامې باندې. او حدیث کې راځي نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هم چې د غیر الله په نامې باندې قسم وخوړ نو دا هم په شرک کې داخل دی. یا ایها الذین آمنوا یا خلکو تاسو ایمان راوړئ شهادت بینکم گواهی تاسو خپل منځ کې اذا حضر احدکم الموت چې کله حاضر شي یو د تاسو نه مړ حین الوصیت په وخت وصیت دوه کسانو کې ذوا عدل منکم چې هغه د انصاف لري د تاسو نه او آخران من غیرکم یا دوه نور کسان سوای د تاسو نه. ان انتم کچره و تاسو ضربتم فی الارض سفر کو په ځمکه کې فاصابتکم مصیبت الموت ورسیږي تاسو ته مصیبت د مرګ ولا تحبسونه حاضر تاسو به دغه ایسراو من بعد الصلاة ورسته د المنځنه نه فیقسمان بالله چې قسمونه دوه کې پر تعالی باندې ان ارتبتم کچری و تاسو په شک کې چې ولا نشتری به ثمن به قلیلا ثمنا زموږ نه خلون په دې باندې مال ولو کان ذا قربا اگر که دغه رشتہ دار ولی نوي ولا نکتم الشهادة او مون پټوم دا گوی در تعالی باندې ان اذن لمن الآثمین او خمخو متری کې بیا ګناهګار نه یم. فإن عثر على أنهما کچری دا خبره معلومه شي چې انهما استحق اسما چې دوی حق خبره پټه کړې ده فآخران یقومان نو بیا نور دوه ګواهان به قایم شي دا کوي مقام د او خلکو نه چې هغه حق پټ کړی شوی مطلب ورساو د مړی نه چې دغه به ډېر بهتر وي. نو فیقسمان بالله قسمونه دوه کې په الله تعالی باندې شهادتونه چې د موږ لګوي چې دی حق کو دا ډېره بهتره دی یو ډېره نږدې دی حق ته من شهادتهما د دغو دواړو کسانو ګواهي نه وما اعتدینا او موږ زیاتی نه کوم ان اذن لمن الظالمین او که چېرې موږ زیاتی وکړو په دې ټایم کې موږ د ظالمانو نه وم. ذلک ادنا د ډېره د امید له خبرې ان یأتوا بالشهادة علی وجهها چې دوی راتللو کې په ګواهي باندې او یخافو په صحیح ګواهي سره او یخافو یو ویرېږي د الله تعالی نه ان ترد ایمان بعد ایمانهم چې واپس وشي دوی ته قسمونه ورسره قسمونه نه. نو واتقوا الله او ویرېږو د الله تعالی نه واسمعوا او دا خبره واورئ والله لا یهدي القوم الفاسقین الله تعالی هدایت نه کوي قوم فاسقانو ته. قوم فاسقانو ته هدایت ځکه نه کوي چې دوی زړونو کې طلب نه وي او لکه څنګه قرآن کریم کې ذکر کېږي که نه چې دا کتاب قرآن کریم چې د هدایت متقیانو دپاره متقیانو هغه ځکه ذکر کېږي چې هغو کې طلب وي، نو همدارنګه فاسقانو ته هدایت ځکه نه کوي چې دوی کې طلب نه وي. یوم جمعه الله الرسل او په هغه ورځ باندې چې کله جمع کړي الله تعالی انبیا فیقولو نو وی دوی ته ماذا اجبتم تاسو څه جواب دی قالو دوی لا علم لنا موږ دپاره خو څه علم نشته دی انک انت علام الغیوب او ته پټو خبره باندې ډېر ښه پوهېږي. اذ قال الله چې کله ویلو الله تعالی عیسی ابن مریم ته اذکر نعمتي ذکر معجزاتو د عیسی علیه السلام نعمتي علیک چې ما نعمت کړو احسان کړو په تا باندې او مور تا باندې وایتک بروح القدس او ما ته مضبوط کړی په روح پاک سره تکلم الناس چې تا به خبرې کولې په خلکو سره فی المهد و کهله په وړوکوالي کې بوډاوالي کې
و از علمتک الکتاب چې ما ته توخل کتاب او حکمت همدارنګې تورات انجیل و از تخلقو من الطین او چې کله تا جوړولې د هټو نه که هیئت الطیر شکل د مرغۍ بإذنی د ما په اذن سره فتنفخو فیها فتکون طیرا بإذنی تا پوکې ول نو دغه به جوړه شه مرغۍ د ما په حکم سره و تبرئ الاکمه او ته به جوړو هغه پیدایشي ړنده والابرص او برګ مرض والا بإذنی د ما په اجازت سره د څو معجزات د عیسی علیه السلام ذکر کیږي خو دغه ټولو کې بإذن لفظ الله تعالی راوړي نو معلومه ده شوه چې د عیسی علیه السلام چې د عاجز و دي په خپله باندې هېڅ هم نشو کولی اختیار نه ورڅخه د ټول څه د الله تعالی معجزاتو عیسی علیه السلام په لاس باندې ظاهرولو و اذ تخرج الموتى او ذکر تر وستلو مړي د قبرونو نه بإذن د ما په حکم سره یې ژوندي کولو به و اذ کففتم بني اسرائیل ذکر ومن کو دا بني اسرائیل تانه اذ جئتهم بالبينات ذکر تر تل کړي دوی ته په واضح ډول سره فقال الذين كفروا منهم نویرو او خلکو چې هغوی کفر کړی د دینه ان هذا الا سحر مبین نه دی دغه مګر جادو و اذ اوحیت الى الحواریین او چې کله مو واچوله د زړونو په حواریانو کې حواریان هغه خلک وو چې د عیسی علیه السلام قوم کې مسلمان خلک و مؤمنان خلک وو یا هغه چې دوی قوم کې لکه څرنګې هر یو قوم کې مشران خلک وي نو همدارنګې دا وو ان آمنو به چې ایمان اړو په ما باندې او د ما په پیغمبر باندې قالو آمنا مو ایمان اړو وشهد او مو گواهی او ته گواه شه بأننا یقینا مو چې تابعداري کوونکي یو اذ قال الحواریون چې کله ویلو حواریونو دې کې د حواریونو مطالبه ذکر کوي یا عیسی ابن مریم ای عیسی علیه السلام هل یستطیع آیا طاقت لري یعنی مطلب آیا رب کې مو د طرف طاقت ورب سره چې طاقت دی ان ينزل علينا چې نازل کړي په موږ باندې مائدة من السماء یو دسترخوان د برنه قال نو ویلو عیسی علیه السلام چې ویلو تعالی نه که چیرې تاسو مؤمنانو نو بس مؤمنانو په غیب ایمان او یقین وساتو باندې څه ضرورت دي خبر یادو نو قال دی ویلو نريد مو دا غواړم ان ناکل منها چې مو خورو دینه وتطمئن قلوبنا او مزرنا مطمئن شي ونعلم او مو پوهیږو چې ان قد صدقتنا چې یقینا ته خامخا رښتونکی ونكون عليها من الشاهدين او مو په دې خبره باندې گواه هم شوم یعنی په خپل سترګو سره د دې مشاهده وکړم قال عیسی ابن مریم ویل عیسی علیه السلام اللهم ربنا ادم رب انزل علينا مائدة من السماء نازل کا یو دسترخوان د برنه فتكون لنا عيدا چې شي د مو د پر خوشالي اختر اصل کې شي خوشالي ده لاولنا واخرنا اول مو د پر او اخرهم وآیتا منک او د تاسو طرفنا د نشانه شي د وحدانیت ولا ورزقنا او راکې موته وانت خیر الرازقین او ته بهتر خوراک ورکوونکی نه قال الله ویلو الله تعالی انی منزلها علیکم زه نازلونکی یم یا درکوونکی یم تاسو ته دغه دسترخوان فمن یکفر بعدو منکم څه چا بیا انکار وکړي د دینه پس دی مطلب بیا هم کفر خبرې کوي فإني أعذبه عذابا یقینا زه به غذاب ورکوم دوی ته لا أعذبه أحدا من العالمین چې ما غذاب نه وي ورکړی یو د مخلوقاتو مطلب دردناک غذاب یې زه ورکوم وإذ قال الله ذکر ویلو الله تعالی عیسی ابن مریم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهین آیا ته حکم کړی دی خلکو ته دې خبره چې تاسو ما او د ما مور چې دا په الوهیت سره ونیسو من دون الله سوای د الله تعالی نه نفار او بی سبحانك ما يكون لي چې ما د پر ان اكون ما ليس لي بحق چې زه یم هغه خبره چې هغه مناسب نه دی ما سره ان كنت قلته کچره زوان چې ما دا خبره کوي نو فقط علمته نه کین تور باندې پوي تعلم ما في نفسي او ته پويږي د هغه چې ما په ځل کې ولا اعلم ما في نفسك او زه نه پويګم هغه چې کوم تاسو سره انك انت علام الغيوب یقینا ته پوي پرخه پوي په پټو خبرو باندې ما قلت لهم او نه دی لی ما دوی ته الا ما امرتنی مگر تو کومه خبره حکم کړي ته ما ته هغه دا خبره او څانه عبد الله ربي وربكم چې تاسو عبادت کو دی الله تعالی چې ما هم رب دی او تاسو هم رب دی وکنت عليهم شهيدا او زه په دوی باندې حاضر زه په دوی باندې گوایم ما تم تو فيهم چې څو پر زه په دوی کې موجود وم بس کوم خبرو ما ته علم دی چې کوم ټیم پر زه دوی کوم او خبرو علم ما ته شته دی باقي نور خبرو علم ما ته نشته دی فلما توفیتنی چې کلم تاسو مړ کوم نو كنت انت الرقیب نو ته په دوی باندې خبردار
وانت على كل شيء شهید او ته په هر شي باندې حاضر او ناظر یې. ان تعذبهم فانهم عبادک که چېرته عذاب ورکړې دوی ته نو دا د تا بندګان دي. وان تغفر لهم که چېرته دوی ته بهانه کړې نو فانک انت العزیز الحکیم یقینا ته بې زور حکمتونه والی. قال الله هذا یوم ینفع الصادقین وی الله تعالی یعنې وی الله تعالی څه دغه ورځ چې دا نفع ورکوي فایده ورکوي رښتونکي خلکو ته هغه واله رښتیا. لهم جنات تجري من تحتها الانهار دوی دپاره جنتونه دي چې بهیږي لاندې د دې نه نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه وي دوی په دې کې همیشه دپاره نهرونه لاندې دي نه مطلب څه مخته بهیږي. رضی الله عنهم ورضوا عنه خوشحال دی الله تعالی راضي دی الله تعالی دوی نه او دوی هم خوشحال دي الله تعالی نه. ذلک الفوز العظیم دا کامیابي لوی دی. اخري کې